کله چې تاسو قرباني کوئ، تاسو د چا سره په اختر کې شرکت کوئ، نو تاسو داسې کس د ځان سره شریک کړئ چې دغه پیسې حرام نه وي. دا یاد ساتئ، که د یو سړي پیسې حرام وي د ټولو اختر نسی کیږي. د یو کس پیسې حرام وي دغه خو اخترې د سینا، خو دغه شپږو کسانو اخترې هم خراب شو. تب چې کله هم په قرباني کې شرکت کوي، خلک په دغوی کې د سره شریکوي، ورته ګوره دینداري ته ګوره، دغه کاروبار ته ګوره. داسې نه هغه سودخور وي، داسې نه هغه رشوتخور وي، داسې نه هغه په بانک کې منیجر وي، داسې نه هغه د نایي والای د خلکو ژیره ورخروي، داسې نه هغه دوکباز وي، داسې نه هغه حرامخور وي، هغه غل وي. نو که چیرې دغه عیبونه په دې کې وو، پیسې د حرامو په طریقه ګټلې، او دغه یو کس که چا د ورګډ کوي او دغه پیسې حرامې وي، نو د و سره اخترۍ نسی کېږي. نو دا یاد ساتئ چې کله هم تاسې یو څوک شریکوئ په اختري کې در سره، نو دغه اعمال ته ګورئ، دغه دنیا ته ګورئ، دغه دې ته ګورئ چې دا ښه سړی دی که بد سړی ده.